هغه ورځ ما ته یو هلک وایي چې یاره جي د ښځو تبلیغ خو نشته دی. ما ورته ویل چې هلکه ولې نشته دی؟ وایي چې د قرآن خلاف دی. ما ورته ویل هلکه د قرآن خو مونږ هم یاد کړی دی او دې سپارې قرآن دی، په دې کې خو مونږ هم چېرته داسې آیت نه دی لیدلی چې لا تبلیغ للنساء د ښځو دپاره تبلیغ نشته. ذاتي بیان که کېدی شي هغه شیګانو والقرآن تاسو سره وي، ځکه چې شیګانو په لیست باندې د قرآن 10 سپارې نه دي، 40 سپارې دي. تیرې ته وښایه دا کوم ځای کې آیت دی؟ ویره چې قرآن کې راځي چې وقرن فی بیوتکن الله ویلي دي. مېله لکه دا د کومې پارې آیت دی؟ وایي چې د 22 سپېرې مال د کوم صورت دی؟ وایي سوره احزاب. مال د دې څه ترجمه ده؟ وایي الله د پیغمبر ښځو ته وایي چې د پیغمبر ښځو تاسو د کورونو نه بار مه ووځئ. مال هلکه یو خبرې ته به غوږ ونسئ. تا د آیت وویه دې نه معلومېږي چې تعلیم یې، ځکه چې عامي سړی خو د آیت نشي ویلی. وایي او چې ما علم کړی دی. هلکه خبره اوس داسې ده چې د یهودیانو یو صفت و یحرفون الکلمه عن مواضعه، چې دوی به په تورات کې او عیسایانو به په انجیل کې تحریفات به یې کول. تحریف مه کوه، صحیح ترجمه یې وکړه. وایي یاره جي ما خو یې مطلب خیز ترجمه وکړه. مل ګوره هلکه یو خو د یهودیانو صفت یې خپل که او بل دی د جهنمیانو صفت خپل که. وایي ولی جي څنګې؟ مل حدیث کې راځي، غالبا د ترمذي حدیث دی چې د الله خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من قال فی القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، چې کوم سړی په قرآن مجید کې د خپل ځان نه خبره وکړي، خپل رای نه خبره وکړي، هغه د خپله ټیکنه په جهنم کې ځان نه جوړه کړي. مالته د جهنمیانو صفت دی چې د خپل رای نه د قرآن مطلب بیانول. صحیح ټیټ ترجمه یې ته ما ته وکړه. وایي جي وقرن فی بیوتکن ترجمه خو دغه چې د الله رسول الله د پیغمبر بیبیانو ته وایي چې تاسو په قرونو کې اوسېږئ. مال خو اوس هلکه خبرې ته غوږ ونیسه. د یهودیانو یو دوم صفت هم او زه امید ساتم چې تا کې به دوم صفت نه وي، کنې به خو به بلکل به پکه ټکه مکمل یهودي به درنه جوړ شي. ما والک وایي چې څنګه دي هغه مال ګوره چې څنګه الله په قدرتونو پېژندل شي، که نه داسې انسانان په عادتونو پېژندل شي. نو تا خو اول ترجمه دې غلطه وکړله. اوس د یهودیانو یو بل صفت هم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، چې دوی به د تورات چې کومه حصه به د دوی د خواهشاتو مطابق وه هغه به یې منله، او چې کومه به د دوی د خواهشاتو مخالف وه هغې نه به انکار کولو. وایي جي او بلکل. مال چې دا اوس تا آیت ووایي چې وقرن فی بیوتکن، ته پوره قرآن منې که صرف نیم قرآن منې؟ چې کومه د ستا خواهش مطابق دی هغه منې، کوم د خواهش خلاف دی هغه نه منې؟ وایي یاره جي خو پوره قرآن منم. مال ښه رضا ته د قرآن آیت پوره ووایه وقرن فی بیوتکن. وایي جي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. مال د دې آیت اوس پوره ترجمه وکړه. وایي الله فرمایي د خپل پیغمبر بیبیانو ته چې تاسو په کورونو کې اوسېږئ، ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی، او د جاهلیت د زمانې د مخکینۍ او د تیر شوي جاهلیت زمانې په شان باندې تاسو د کورونو نه بار مه ووځئ. مل ګوره اوس دا یو آیت دغه دی، او په دغې سوره احزاب کې مخکې لاړ شه، مخکې هلته یو بل آیت هم دی، آیت نمبر 59. هغه ته لږ ووایه. وایي یا خو ما ته نه دی معلوم. ما ته تا ته خو بیا چې کوم دی ستا د خواهش موافق دی هغه ته معلوم دی او بل نه دی ته معلوم. وایي څنګه جي ماشاءالله الله فرمایي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، ای زما پیغمبره قل تو ویا لازواجک خپل بیبیانو لا وبناتک او خپل لوڼو ته ونساء المؤمنین او د ټولو مسلمانانو ښځو له یدنین علیهن من جلابیبهن، چې دوی د خپل پړکي خپل چادر د دوی په ځان باندې لاندې رکس کوي چې مخونه یې نشي لیدل، چې پرده یې برقراره وي. یعنې الله فرمایي چې پیغمبره ته داسې خپل بیبیانو ته م ووایه، د خپل لوڼو ته م ووایه، د مسلمانان نساء المؤمنین ټولو مسلمانانو ته ښځو ته ووایه چې کله دوی کورونو نه بار وځي نو بیا به پړکی ارسمي په ځان باندې. مل دې که ګوره په دې آیت کې مخکینی آیت کې الله فرمایي چې ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی، چې د کورونو نه به داسې بار نه وځي لکه څنګه د زمانې جاهلیت کې چې وي،
چې کله وځئ نو بیا به پړکې په ځان باندې رسموئ. نو دې آیتونو نه معلومیږي چې د کور نه بار وتل د ښځو دپاره سره د پردې دغه جایز او جی بالکل مال هلکه بیختې و زه به د دومره زر کیټه پته ولې لګولې وه. د تبلیغیانو ښځې هم چې د تبلیغ دپاره وځي تا ته معلوم دي چې هغه څه شرایط پکې لګي، دومره سخت شرایط لګوي. هغه به د محرم سره محرم نه بغیر به نه لا به پلار یې ورسره لا به خوندي ورسره، او هغه ښځې چې واده شوي او هغه ښځې چې په ایام مخصوصه کې دومره کړک شرایط دي ورته لکه او پردې به یې حتی چې تر دې پورې چې د لسونو ته به هم دستنې اچولې، خپې ته هم به یې جرابې اچولې. نو قرآن خو وایي چې ښځې د کورونو نه بار وتلی شي، وایي یاره خو د تبلیغ دپاره نه شي وتلی. هلکه بیختې وځه بیا چې بازار ته تللی شي په پردې شي نو هلته به ډمتوب ته ځي، هلته به دوکاندارۍ ته ځي، دنیادارۍ دپاره تلی شي او دیندارۍ دپاره نه شي تلی. دا د ستا کوم دین ده او دا د ستا کوم مذهب دی؟ وایي یاره جي خو دغه جامع حقانی اکوڑا خٹک یو لئی مفتی دے مفتی سیف الحق حقانی سے مفتی سیف اللہ حقانی سے هغه په کتاب لیکلی دی مال او کتاب ما کتلی دی کشف الغطاء عن تبلیغ النساء په نوم باندې مال هلکه کتاب ته هم کتلی دی چې لږ لږ مې کتلی دی مال خام ماته وغونځه. مفتی سیف الله حقانی صاحب خو د تبلیغ مخالف نه دی او د ستا تعلق چې د کومې ډلې سره دی هغه طبقه خو مکمله د تبلیغ منکره د تبلیغي جماعت باندې د کفر فتوی لګي. وایي چې چا په لګولې ده؟ ما له ستاسو پیر دی زه به نام نه تاخله، هغه په تبلیغي جماعت د کفر فتوی لګولې دي. د ستاسو د پیر چې چا طرف ته تاسو منصوبوئ ځان هغه په تبلیغي جماعت باندې د کفر فتوی لګي. نو مفتی سیف الله حقانی صاحب خو د تبلیغي جماعت نه دی مخالف. وایي چې د ښځو د تبلیغ خو مخالف دی که نه؟ مال نه چا مفتی سیف الله حقانی صاحب ول کتاب وګوره کشف الغطاء عن تبلیغ النساء هغه چې څومره فتوی نقل کړي دي په دې باره کې چې د بغیر شرایطو نه نو تبلیغ ته نشي تللی او چې شرایط وي نو تبلیغ ته خو وتی شي. بغیر د حاجت نه مفتی صاحب چې څومره فتوی نقل کړي دي چې هلته به یې د پردې انتظام نه وي او دغه د محظورات دي پکې او په دې کې فتنې خوف دی. مال خو چې د فتنې خوف پکې نه وي خو مفتی صاحب په نیز باندې هم جایزه شوه که نه؟ او ما یې هلکه غوږ کېږدوه. یو خو دا چې تاسو د مفتی سیف الله حقانی صاحب ټوله مکمله خبره نه منئ. هغه د یهودیانو والصفت په تاسو کې دی چې یهودیانو به چې کوم د خواهشاتو مطابق حساب یې و تورات هغه به یې منله او چې د خواهشاتو څخه به یې خلاف وکړ. چې تبلیغي جماعت د ستاسو خواهشاتو باندې رد کوي په جوماتونو کې ټوپونه دي او مرګی وشي دغه حیله اسقاط ته مروجه او دا جشن عید میلاد النبي دی او دغسې دی او جي دغه څلوېښتمه ده او جي دغه اوس کال پوره شو او جي دغه ما چې د تبلیغي جومات نه ستاسو په بدعاتو باندې چې رد کوي به تاسو ځنه انکار کوئ هلته به تاسو مفتی سیف الله حقاني صاحب هم نه منئ او چې به د ستاسو هغه باندې تاسو خواهشاتو مطابق وي اوس بیا مفتی سیف الله حقاني صاحب هم ماشاءالله د ستاسو دپاره دلیل دی. مال علقه د مفتی سیف الله حقانی صاحب شاگرد دی د مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه. مال دا د مفتی سیف الله حقانی صاحب فتوا ده دا د جامع حقانی اکوړه خټک فتوا نه ده. وایي چې ولې ما چې دې ته ښیم مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه چې د جامع حقانی اکوړه خټک مفتی اعظم د هغه فتوا د فتاوا فریدیه په نام باندې او په دې فتاوا فریدیه کې په څلورم جلد کې باقاعده باب یې تړلی دی فصل ما یتعلق بالجماعة التبلیغیة او د دې صفا یو سل یو کم اتیا ده. په دې فتوی کې چا ځنې سوال کړی دی چې کیا فرماتے ہیں سوئی مفتیان کرام په دې مسئلے کې کہ شریعت میں عورتوں کے لیے تبلیغ میں گھر سے نکلنا جائز ہے یا ناجائز؟ چې په شریعت کې د ښځو تبلیغ جائز دی ښځې به د تبلیغ نه وځي که نه؟ مفتی صاحب په جواب کې ورته وایي چونکہ موجودہ زمانے میں عوام بلکہ خواص کے گھروں میں اصلاحی نظام کل عدم ہے لہذا اس زمانے میں اصلاح اور حصول علم دین کے لیے عورتوں کا گھروں سے نکلنا جو بشرائط اور باقاعدہ ہو قابل تحسین عمل ہے. یدل علیہ ما رواہ الامام البخاری فی صحیحہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ. مفتی سے وہی مفتی صاحب مخکې وایي چې چونکې په موجوده زمانه کې
د عوام بلکې د خواصو د ملایانو په کورونو کې هم د ښځو لپاره د اصلاحي نظام څه نشته دی، کالعدم دی. لهذا په موجوده زمانه کې د خپل ځان د اصلاح لپاره او د علم د حصول لپاره ښځې د کورونو نه بار وتلی شي په شرایطو سره چې دغه پردې اهتمامي. او په دې باندې مفتي صاحب باقاعده حدیث د بخاري نقل کړی. لهذا ښځې دا د مفتي فرید صاحب رحمت الله علیه چې دا جامع حقانیه مفتي و، هغه فتوا ده. او بل ما ورته ویله چې د فتاوا حقانیه چې دغه د جامع حقانیه اکوړه خټک متفقه یوه فتوا ده. په دا جامع حقانیه اکوړه خټک ول څه لیکي؟ وایي جي صحیح لیکلی دي. میل هغه هم اجازت ورکوي چې د ښځې تبلیغ دپاره تلی شي د خپل محرم سره. وایي جي شرطۍ لیکلی دي. میل هلکه بیخ تې وځه، کم از کم چې مطالعه ته نه وه نو سړی مطالعه وکړي، بیا اعتراضونه پسته کوي. دا جی دا فتاوی حقانیه ده. فتاوا حقانیه او دې کې دی باب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر صفحه 438 باندې 438 کم سلویز باندې چا ځنې تپوس کړی دی دور حاضر में तबलीगी जमात वाले मस्तूरात की इस्लाह और तबलीगी दीन के लिए खवातीन की जमातें निकालते हुए कि दानन जमाने की तबलीगी जमात वाला द मस्तूरात और तबलीगी जमातों उबासी दा निकलना जायज या न जायज. मुफ्ती साहब जवाब के वर्तवई जामे हक्कानिया कोड़ा खटक फतवा द फतावा हक्कानिया जवाब वर्कई वही मुरव्वज तबलीग का मकसद इअला कलिमतुल्लाह और तालीम और तालुम दा गोर दा टोल आकाबरीन सली की چې د مروجات کوم تبلیغي جماعت کې د دې مقصد د الله کلمه په دنیا کې غوړول او دینی تعلیم او تعلم دی. او د زنادن سبب بدبختی خلق چې هغوی سوای د فتنه پردازۍ نه او سوای د دروغ او د دجل نه او امت ته دوکې ورکولی نه بل څه کار نه وي، هغه په تبلیغي جماعتونو باندې بیا قسم قسم اعتراضونه دي. مخکې ورته وایي جس का हुसूल हर मुसलमान मर्द और औरत की शरई जिम्मेदारी है और दोनों को तबलीग दीन का हक हासिल है. यही वजह है कि बेशुमार ने खवातीन कुरान और हदीस के उलूम की माहिरात गुजरी है और फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में खवातीन इस्लाम का जिहाद में शरीक होना भी साबित है. इस लिहाज से खवातीन की जिहाद में शिरकत की बिना पर तबलीगी जमात में खवातीन की शिरकत जायज मालूम होती है, ताहम पर्दा महारिम और दीगर हुदूद शरई का लिहाज रखना जरूरी है. دا فتاوا حقانیه دا تاسو واورېدله د جامع حقانیه اکوړه خټک فتوا ده چې ښځو تبلیغ دپاره وتلی شي او دوی د تبلیغ د ښځو چې دی دغه بالکل جایز دی. نو د مفتي سیف الله حقانی صاحب چې کوم کتاب لیکلی دی هغه په هغه صورت کې دی چې کله شرایط نه وي، بپردګۍ احتمال وي، د فتنې خوف وي. او دغه د کشف الغطاء عن تبلیغ النساء چې د مفتی سیف الله حقانی صاحب لیکلی دی د دغه کتاب جواب د جمع حقانیه اکوړه خټک استاد حدیث مولانا شوکت علی حقانی صاحب هغه بیا جواب لیکلی دی تبلیغ مستورات سے ازاله شبهات. تبلیغ مستورات سے ازاله شبهات د کشف الغطاء عن تبلیغ النساء په جواب کې لیکلی دی او په دې کې مکمل تفصیل لیکلی دی. په دې کې دغه شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه چې د موجوده شیخ الحدیث دی د جامع حقانیه کوړه خټک او په دې کې د فتاوا محمودیه چې د جامع دارالعلوم کراچۍ مفتي و هغه فتوا ده پکې د زه ته بیان هم کوم لکي چې هغه څه وایي. دا جامع فتاوا محمودیه دا جی فتاوا محمودیه ده د دارالعلوم دیوبند مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت الله علیه او د فتاوا نظامیه ولا فتح مفتی نظام الدین صاحب رحمت الله علیه دواړه د دارالعلوم دیوبند لوی مفتیان چا ځنې تپوس کړی دی چې د ښځو تبلیغ جایز دی که نه دی جایز. جواب ورکوي
الجواب حامدا و مصلیا دا فتاوه محمودیه ده 4 جلد ده او صفحه 204 کم او یاده او باب دی باب التبلیغ. جواب ورکئی وہی تبلیغی جماعت کا مقصد دین سیکھنا، اس کو پختہ کرنا اور دوسروں کو دین سیکھنے پختہ کرنے کے لیے آمادہ کرنا ہے، اور اس جذبے کو عام کرنے کے لیے طویل طویل سفر بھی اختیار کیے جاتے ہیں. جس طرح مرد اپنے دین کو سمجھنے اور پختہ کرنے کے محتاج ہے، عورتیں بھی محتاج ہے، اور گھروں میں عامتاً اس کا انتظام نہیں. اس لیے اگر لندن یا کسی بھی دور دراز مقام پر محرم کے ساتھ حدود شرعی کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے جائے اور کسی کی حقوق تلف نہ ہو تو شرعاً اس کی اجازت ہے، بلکہ دینی اعتبار سے مفید اور اہم ہے. دا گورا دا مفتی سے مفتی فتاوا محمودیہ درلوم دیوبند والا فتوا ده چې د ښځې وایي چې تبلیغ ته د خپل محرم سره لندن ته هم تللی شي، امریکې ته هم تللی شي، او بس د نن زمانې جاهلان را پسې تللي دي او وایي چې تبلیغیان داسې کوي او تبلیغیان داسې کوي. ما ته یو وایي چې حدیثونو کې منع راغلی ده، ما په قرآن کې وایي چې منع راغلی ده. قرآن خو د تبلیغ د ښځو نه ډک دی، وایي چې چېرته دی مال قرآن آیت دی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. الله وایي چې ښه خبره د هغه سړي ده چې الله طرف ته بلل کوي، دعوت خلکو له الله طرف ته ورکوي. ولې د من په عموم کې ښځه نه ده داخله. کوم تفسیر هم چې تشه گئے د ټول لیکي چې د من په عموم کې ته من عموم دی پاره دی. او د صحیح مسلم شریف حدیث چې حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ چې من رأى منکم منکرا فلیغیروا، من رأى منکم، تاسو چې څوک بد کار ویني فلیغیر، په لاس سره دی بدل کی، که په لاس قدرت نه نو په ژبه د ورته وایي، او دا هم قدرت نه نو په زړه کې دی بد وګڼي، او دا د ایمان کمه درجه. دا د صحیح مسلم شریف حدیث دی. د دې حدیث لاندې مشکات کې هم د مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات کې لیکي چې د دې حدیث کې من عموم دی پاره دی، ومن لعمومه شمل رجلا او امرأة، وایي چې من د خپل عموم عام کېدلو د وجې نه ښځو هم تب شامل دی او سړیانو ته هم شامل دی. لہذا تبلیغ به ښځې مه کوي. ها، او دا خبره ضروري ده چې په هغه سره به یې کوي، په هغه سره به یې کوي، په شرایطو سره به کوي، خپل محرم سره به. دا ازاله تبلیغ مستورات سے ازاله شبهات. مولانا شوکت علی حقانی چې اوس موجوده وخت کې هم د جامع حقانیه کوډه خټک استاد دی او دا کتاب چاپ کړی د مؤتمر المصنفین دارالعلوم حقانیه ولا. په دې کې د ټول تفصیل موجود دی، د ټول فتوی نقل کړي دي او د څومره شکوک او شبهات چې دي هغوی ټولو جوابونه یې کړي دي. خو کاش چې دوی خلک دا زننن زمونږ په زمانه کې ځنه خلک چې هغه ځان ته دیوبندیان وایي، خو د دیوبندیانو سره هیڅ تعلق نشته دی، بس د دوی کار دغه دی چې په جوماتونو کې ټوپونه وهه او چېرته بدعات دي په هغوی کې د هغوی تایید کوه او په هغوی کې حصه واخله او د دین مخالفت کوه. بس دا ګوره جي، دا فتاوا قاسمیه ده. فتاوا قاسمیه او د جلد 4 ده او صفحه 517 ده. چا ځنې تپوس کړی دی او دغه استدلال، دغه دلیل د مفتی سیف الله حقانی سے په کتاب کې هم پیش کړی دی، کشف الغطان تبلیغ مثال. فتاوا قاسمیه ولنه چا پوښتنه کړې ده چې یاره جي د ښځو خو جومات ته نشي تللی، لمانځه ته فقهاو مکروه لیکلي چې دوی به جوماتونو ته نه ځي، نو تبلیغي جومات کې د دوی تلل څنګه دي؟ په هغه کې جواب کې ورته وایي سوالنامہ پورا دیکھ لیا گیا، مستورات کی جماعت کو نماز پنجگانہ کے لیے مسجد میں جانے پر قیاس کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ روزانہ وایي چې دا ښځو ته تبلیغ د پاره تلل دا په جامع په لمانځه باندې قیاس کول صحیح نه دي. وایي چې ځکه چې 15 وخت لمنځونو ته به ښځه ځان سره جلا به ځي، لا به نورو ښځو سره ځي او د شرعي محرم پابندي به نه کوي، جبکې تبلیغ کې شرعي محرم ضروري دی. او په دغه فتاوا کا او بیا مخکې ورته وایي چې فقهاو د ښځو دپاره نفلي حج او عمرې سفر د خپل محرم سره یا د خپل خاوند سره بالاتفاق جایز ګرځولی دی. لہذا چې نفلي حج په د ښځو باندې ضروري نه دی او بیا هم د محرم سره تلی شي، نو تبلیغ هم په د نفلي حج نه وایي چې کم نه دی. لہذا
دا ټولې تفصیلي حوالې ورکړې دي. دا فتاوا قاسمیه څلورم جلد کې ډېر اوږد تفصیل دی. بیا چا ځینې تپوس کړی دی چې یاره جي فلا مفتي ورته جایز ویلي ناجایز ویلي دي او فلاني مفتي دا ټولې حوالې ورته نقل کړې دي. په دې په جواب کې د فتاوا قاسمیه ورته لیکي وایي چې دلته دوه صورتونه دي. یو صورت خو دغه ده چې ښځه वही से यहाँ पर दो मसले अलग अलग है और दोनों का हुक्म भी अलग अलग है और दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं. दलता दो मसले दी और दोड़े हुक्म जला जला दे और दोड़े मसले को मास की ही से ताल्लुक नस्ता. वही पहला मसला यह है कि औरतों का अपने शोहरों या महारिम शरई के साथ दूर दराज सफर में निकला ये बिल इत्तेफाक जायज है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, इसलिए कि इसमें किसी किस्म के अंदेशे का फितने का अंदेशा नहीं. वही अवल सूरत दगा दी कि खजा द कोरना बहार लरे सफर दे पारा दा खपल महरम सरा या खपल खाउन सरा कोरना बार वताई सी कनसी नोई चे पदी बाने द टूल फुकाहा इत्तेफाक और इजमा दे पदा की इच्छा इख्तिलाफ नस्ता कि खजे दे पारा द खपल महरम या खाउन सरा द कोरना बार वतल पलंदे लरे सफर बाने द बिल्कुल जायज दी. और दूसरा मसला यह है कि औरतों का बगैर शोहर या बगैर महरम के दूर दराज मुसाफत शरई का सफर करना बिल इत्तेफाक न जायज है, इसलिए कि इसमें फितने का अंदेश है. और दुआ मसला दगा कि वह खजा बगैर द खाउन न या बगैर द शरई महरम न खपल प्लार न उरोर न बगैर लरे सफर बंदे लाड़ सी द कोर न बहार उजी नुई ची दगा बिल इत्तेफाक न दी जायज लेकिन ची पदे की द फितने खोफ द अहनाफ को नीज बांधे د احناف په نسبت باندې دا مسله اتفاقی ده. او تبلیغ ولهم چې زی د خپل محارم سره زی د خپل خوندانو سره زی لہذا دا فتاوا قاسمیه ده او جیل 4 ده او دا صفحه 503 باندې دومره وخت تفصیل ورکړي دي 20 صفحه تفصیل ورکړي دي. لہذا خزل تبلیغ لپاره تل د بالکل د قران او د حدیث پر رڼا کې جایز دي او چې کوم خلک په اعتراضونه کوي هغه سره سیمای د شکوک او د شبهات نور هیڅ نشته دي. بس موږ دعا کوو د الله نه چې الله دا غوي خلکو له هدایت وکي او الله دا امت حفاظت فرمایي دا غوي خلکو د فتنې نه